بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة داغی مختصر خلاصہ مونگا ذکر کړه اور په سورة الفاتحة کے ابتدائی سخبری وی هغه مونگا مختصر انداز کے ذکر کړه اوس د استعاذی او د بسملی بارکه مختصر یو سو خبر ځان سرولی کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیکي شپږ خبره اهم دي غاټه هغه ځان سرولی کې اعوذ بالله زپنانی سم په الله سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا اوس دې کې د دې خبرې لحاظ پکار دی اول چې تعوذ څه وي ما هو التعوذ دویم طریقه التعوذ چې د تعوذ او د الله په نوم د پناه غوښتلو طریقه څه ده درم دی چې وما حکمه د دې حکم څه دی ضروری دا فرض دا واجب دا څه ده درم نمبر سلورم نمبر دا مستعیذ څوک دی پناه غوښتون کې څوک دی او درم نمبر مستعاذ څوک دی پناه 50 سره غوښتی شي سلورم نمبر مستعاذ منه د سسیز نه پناه نیولی شي پنځم مال اجله الاستعاذہ د صد وجه نه دا پناه غوښتلی شي او شپږم نمبر حکم اور فوائد حکمتنا اور فوائد پدې کې چې پدې استعاذہ کې څه حکمتونه دي او څه فواید دي تاسو لیکه د ټول نه اول خبره التعوذ یا تعریف التعوذ چې تعوذ څه ته وایي نو د تعوذ تعریف لیکه د ابن کثیر رحمت الله علیه په حواله چې تعریف دا ده هو طلب العوذ من الشر دا فنا طلب کول دي د شر نه واذا كان المقام مقام جلب النفع فيستعمل فيه اللفظ علوذ خو چې کله فائدې ورکه حاصلینو د اعوذ په ځای باندې بیا لفظ د علوذ هم استعماليږي کوم لفظ استعماليږي لکو علوذ څنګه چې اعوذ استعماليږي دک سه یو لفظ پدې کې اعوذ هم استعماليږي متنبی خپل اشعار کې وایي یا من الوذ به فيما اؤمله یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به ممن احاذره او معنی د دې صد اعوذ بالله معنی صدا تفسیر طبری ډیره ښه معنی کوي هغه وی ومعناه استجیر بالله اعوذ بالله استجیر بالله زپنای نسم په یو الله سرا دون غیره من سائر خلقه من الشیطان
زد شیطان نزان بچ کوم خو پزان بچ کولو کی ز صرف اعوذ بالله وایم پناہ نسم صرف د یو الله سبحانه و تعالی په ذات سرا اور بيد الله تعالی نا بل ذات داسې نشتا چې ما ته پناه راکي اور نه داسې بل ذات شتا چې زه هغه باندې د هغه په نوم سره پناه ونیسم بلکې پناه به زه د چا په نوم سره نیسم الله نو استجیر بالله دون غیره من صائر خلقه من الشیطان ان یضرنی فی دینی او یصدنی عن حق یلزمنی لربی زد الله پنوم سرا د شیطان د هغه ضرر نه فنا غواړم کم ضرر چې زما په دین کې ما ته شیطان نارسي چې ما د حق نه منع کوي او دا شیطان دا دینی نقصان هم انسان ترسی او دنیوی نقصان هم انسان ترسی تفسیر خازن کی یو معنی کړه د دام ځان سرولی کې هغه معنی اعوذ بالله دا اعوذ بالله معنی دا التجئ الیه زو التجا کوم د غزاد تا فریاد کوم د غزاد تا توجه کوم د غزاد تا وانتنع به مما اخشاه او زد اغسیزنا منکیگم پا کمی چی زمان رب خپکیگی او زی پاگی سر یراولیم دا عاذ یعوذو نده اعوذو بیا دا خبر یاد ساتا چی اعوذ بالله اور د الله په نوم سره پناهي اغستل د رب العالمین په نوم سره چې پناهي اخلي د دې اعتبار په عقل نه په نقل دی بنای بسره په نقل باندې را شریعت کې خاص الفاظ وارد دي قران او حدیث کې هغه الفاظ په ذریعہ بد الله نه فنا غواړي خپل عقلی الفاظ باندې استعماله لس طریقوں سره دا فنا نقل اول اولی کے سورت بقرہ آیت نمبر 67 موسیٰ علیہ السلام فرمائے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین زفنانی سم پا اللہ سرا دا چشم زد جاہلو دا ناپوینا دویم نمبر دے سورت مریم 18 انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اعوذ بالرحمن نو سبب اعوذ باللہ بلٹا کی شریعت کے سوارد دے اعوذ بالرحمن سلورم سے ٹکی وارد دے سورہ یہود 47 آیت کے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم اعوذ بک نسوٹی کی شو اعوذ باللہ ہاں جی دویم ٹکی اعوذ بالرحمن دریم ٹکی اعوذ بک پتہ لگی ټولو دی ها پنځم نمبر دومره چې سړی سي لیکي نو هغه ته یاد نو چې دقه سه ناشتي چې داسې ریکړي ته به وګنې تصویر در سګو باسي نو په دې خو کار نه کی الله توتیانو حاضر شه وقر ربي اعوذ بك من همزات الشياطين پنځم واعوذ بك ربي ان يحضرون یا اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس یا معاذ اللہ دا الفاظ دی پدے بد رب العالمین نہ پنانیس و بعض الفاظ دا تعوذ آپ حدیث کے مراغلی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے اغوی اول ما نزل جبریل علی محمد قال
اول چې کله جبريل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تراغ نو وی یا محمد اے محمد علیہ السلام قل استعیذ بالله قل استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم تفسیر طبری وی کله چې جبريل علیہ السلام په اول ځل نبی علیہ السلام تراغه نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل قل استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم او آیا چې زپنانی سما پاغ ډیر خ اوریدون کې او ډیر پوهه ذات باندې د شیطان درټلی شي نه په پنانی سما نو دا پناه دا فاعوذ بالله سره نساء اور حدیث د صحیح مسلم کې نقل شوی دی چې اعوذ بالله وغیرہ کلمات دې سره الله رب العالمین تا د هر ضرری سیز د دیسی نو په حدیث د مسلم شریف کې راځي چې یو مکان تلړ او داغي د ضرری سیزونو نه پنانی سي نو دا دعا به وې پیغمبر علیہ السلام فرمای چې من نزل منزلا ثم قال سوک چې یو نوی کور تا یا یو ځای ته لاړ او داسې وې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق زپنانی سم په الله سره په کلمو د الله سره چې هغه پوره دي په پناه ورکولو کې د هغه شر نه کم شر چې الله پیدا کړ دې ما خلق عام وي نو وی لم یضره شیء هیڅ چیز به ورله ضرر ورنکي لم یضره شیء لم یضره نکره په سیاق د نفي کې عموم پیدا کوي سالبه کلیه ورته وي هیڅ یو چیز به هغه ضرر ورنکي حتی يرتحل من منزله ذلک تر کمی چې دی د دغه کور نه بل کور ته نه دی تلی د دغه زین بل زیت نه دی تلی نو دلبا اس یو سی ضرر ورده کی زکه دا کلمات ویری دا کلمات وای اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ټول وای اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق او د اکثر اهل علم دا مسلک دی حکم د تعوذ لیکي حکم د تعوذ تا دی چې دا واجب دی او فرض او ضروری دی ذکر د رب العالمین حکم دی او ارشاد قرآن کے فرمائے دے سورۃ النحل 98 آیت کے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کلم چې قرآن شروع کې نو د بسم الله اعوذ بالله نه شروع کا فاستعذ بالله د الله په نوم سره فنای طلب کا دویمه خبره المستعیذ چې دا پنای غوښتون کې څوک دی چې هغه به دا پنای نیسي طلب کوي به غواړي به نو یاد ساته هر مکلف انسان دے او کپیرے دے نبی دے او کولی دے دا ټول په پناه غختلو کې د شیطان او د ضرری سيزونو نه چاته محتاج دي الله ته محتاج دي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول رب العالمین ته محتاج یې چې کله رب العالمین ته محتاج نو پناه به صرف د هغه ذات نه نیسي الک مستعاذ به بس شي د کم سیس په ذریعہ باندې به فنا نیسو نو مستعاذ به چې د هغه الله تعالی دی او صفات د الله تعالی دی چې سمیع دی علیم دی او بيد الله نه په بل ذات سره فنای پیدم نه درکې
وجدادا لن تجد من دونه ملتحدا زید تیختی او زید پنایا او زید خلاصی بید رب العالمین نه د بل چازه نه ده نو بید رب العالمین نه بل څوک نجات نشي در کوله بل څوک خلاصی نشي در کوله نو او چې اعوذ بالله ز پنا نسم فذات د رب العالمین سره د شیطان رټلی شوی نه. سلورم خبره چې دا مستعاذ منه څه شی دی د کوم څیز نه به پناه نیسو. نو قرآن او حدیث نه دا خبره ثابت ده چې مستعاذ منه چې دی هغه شیطان دی او هغه شر دی چې الله رب العالمین پیدا کړی دی او شیطان یې کوي. شر د نفاساتو نه به پناه نیسي، د کوډګرو ښځو نه، د جادوګرو تعویذګرو ښځو نه به هم پناه نیسي چې یا الله کم خلق غلط سحرونه کوي، کوډې منترې کوي، پالګري ښځي، یا الله د هغې د ضرر نه ما وساتي، د هغې د ومن شر غاسق د تورې تیارې نه به هم پناه غواړې په الله رب العالمین سره. د هر متکبر او د جبار د شر نه به هم پناه غواړې. خلق وی په خبرې، خلق وی یا خدایا ممې چا پسې کې او مسوک را پسې کې. نو د متکبر او د جبار د شر نه به ځان ساتي، نه به داسې چې خپل ظالم شي بل مظلوم راګیر کې، او د خدای نه به سوال هم کې د الله رب العالمین نه چې یا الله د ظالم د زوره مې وساتي. او دغسې د عامو خلکو د شر نه به هم پناه نیسي. وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، سورت دخان شلم آیات کې پیغمبر وی زه پناه نیسم په خپل رب سره چې رب زما او رب ستاسو دی، د دې نه چې تاسو ما په کاڼو باندې ولې. نو د خلکو د شر نه به هم د رب العالمین په نوم سره پناه نیسي. کله به مستعاذ منه جهالتی چې الله د جهالت نه مې بچ کې، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. د دین بم ځان ساتي چې الله چرته بې ځایه ظلم ونه کم. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پنځمې خبرې لراشه حضرت ګل مولوي صاحب چې ما لاجله الاستعاذه دا فنای د څه د وجې طلب کولی شي. نو اول خدا دې چې دا د الله تعالی حکم دی، د هغې د وجې نه دا فنایي طلب کولی شي چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. او د غصې علاج خلک وایي د دې غصې علاج څه دی؟ ګلونو د غصې علاج دی اعوذ بالله. څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایا، غصه به خپله دفع شي او ختم شي. بخاری او مسلم شریف کې یو حدیث راځي د سلیمان ابن سرد نه چې هغه وایي كنت جالسا مع النبي صلی الله علیه وسلم، مونږ د پیغمبر علیه السلام سره په یو مجلس کې ناستو. ورجلان یستبان، دو کسانو او یو بل ته کنځلې شروع کړي، یو وی ګیسا بل وی سلنډره، او ډېرې چغې مغې یو بل پسې والې. او بیا د سلیمان ابن سرد وی واحدهما قد احمر وجهه، یو پکې دومره غوسه شو چې دا مخې تک سور شو. او بیا وی وانتفخت اوداجه، د مرۍ د رګونې راووتل د ډېره زوره. غوسه وکنه جنګ یو، نو د ډېره زوره د مرۍ رګونه راووتل. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبرو فرمایل انی لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دو چې په جنگ دی او یو بل پس ډیر بد رد وی، دا سه کلمه ما ته معلومه ده که هغه کلمه دا دو جګړه کوونکي وی لذهب عنه ما یجدو، نو دا کم په بد حال باندې چې دی د جنگ د غصې د حالت به
الله سبحانه وتعالی ختم کی. پیغمبر علیہ السلام بیا فرمایل لو قال کدی کې یو سړیم داسې وي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زپنانی سم پزات او پنوم د رب العالمین سره د هغه شیطان رټلی شوی نه کم چې ز په غوسه کې راوسته ما نوې د دنه به دا حالت بدل شي دا غوسه به ختم شي. نو د غوسه په ټیم کې اعوذ بالله ویل دي چې څوک د غوسه کې نو اعوذ بالله وای دا نه چې ته په ګړو وړو سر شي نه اعوذ بالله وایا دې سره ولې د غوسې زور ختميږي. خګولونو شپږم خبرې لراشه الحکم والفوائد حکمتونه او فائدې په اعوذ بالله کې سدي. نو یو خدا چې دا اعوذ بالله ګولونو دا د توحید خزانه ده تاسرا پدې اعوذ بالله د هغه توحید د خزانه حفاظت کیږي اور دا رد په شرک باندې مشرکان بچ کلا په یو واده باندې ورتل یو کلی ته مشرکان ورتل غیبوي اعوذ بسید هذا الوادي سبوي اعوذ بسید هذا الوادي د دې زنګل د دې ویران بیابان او د دې درگاہ وغیرہ پلوی پیری او پجن او په مشر سرا زپنانی سم الله پاغي باندې رد کو چې دا غلطه خبره ده په دې جناتو پنوم په پنان نيسه اعوذ بالله وای چې زپنانی سم پنوم د الله سرا لفظي ترجمه ته ګوره اعوذ زپنانی سما بالله پنوم د الله سرا من الشیطان د شیطان نا الرجیم رټلی شوینا اعوذ بالله زپنانی سم په الله سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا.